نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم سورة بقرة دویم پارا یوسل اتشبیتم آیت تی فمخی رکو کی مشرکان و شرکی اعتقادی تردید بیان شو فدی رکو کی دا مشرکان و دا شرکی عملی تردید ذکر کی اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی فرمائی چی تاسو مومنان حلال پاک خوراک کوئی دا شیطان دا ملگرتیا او دا تابدارے نزال مساتی زکدا استاسو دشمن دی او بیا دا شیطان ضرر ذکر کی چی دا شیطان تاسو تا دا گناہ او دا بے حیائی حکم کئی او دا حرام کارونو حکم در تکی بیا دا مشرکانو قباحت دا تقلیدی مضموم قباحت ذکر کی گی مشرکانو دا مکی تا بچکل نبی علیہ السلام او فرمائل چد اللہ دین تراشی یو اللہ امانی قرآن امانی او زمان تابداری اکی دی مشرکانو دا مکی بدوی توی چی منگ دا خپل پلان نکو تابداری کو اللہ فرمائی چی دا دی پلان نکو اگر کبھی عقل و بی دین هم بود بی ورپسی روان او بیا دا مشرکانو دا خپل خدایانو دا عبادت دا غی مثال ذکر کی چی دا دی مشرکانو دا خپل خدایانو تا آوازون و فریادون کول دا سی مثال لن لکه یو سڑی دی ساروی ساتری اغی تچغی وحی اغی سر خبر کئی ساروی پا خبر نپیگی دی و تزان استڑی کی دقا شان دا مشرکان دا خپل خدایانو تچغی فریادون کئی اغی پیگی نو دی زان استڑی کی یادہ دی مشرکانو حالت دا زناور سر تشبیح ذکر کی چی دا نبی علیہ السلام دیت دا اللہ دین بیانی دا دمر بی وقوف دی لکا پشان دا زناور سنگچی زناور دا مالک پا خبر نپیگی دا کشان دا مشرکان هم دا پیغمبر پا خبران نپیگی ذکر دا مشرکان پشان دا زناور دی سنگچ زناور لن کم وغیرہ دا حق دا قبل ولنوی دق شان دا کافران هم پدی حق نقبل ولو کی دا دی زناور سرا برابر اللہ رب العالمین فرمائی چی تاسو حلال خری دا شیطان ملگرتیا مکوئی ذکر استاسو دشمن بیا شیطان تاسو حکم کئی دا داسی خبرو چاگا دا داسی کارونو دا گناہونو چاگا پا تنہائی کی گی او دا داسی گناہونو چاگا اجتماعی کی گی دا داسی گناہونو چاگی تعلق دا وینا سروی او دا داسی گناہونو چاگی تعلق دا عمل سروی دروغ چغلی غیبت کفر کلمات دا وینا سرا دا عمل سرا غلا زنا شراب ڈاکا تکبر بغض حسد کینا قتل شراب دا کارون دا عمل سرا دا تاستا شیطان وی تاسو دا دین ازان کو ساتھ بل شیطان تاسو وی چه دا خپل طرف دا تاسو حرام حلال شروع کی لکا پا مشرکانو باندی شیطان حرام گرزولیو اغا ساروی چه دا بوتانو پنم باندی دوی نظر او منخت گرزولیو
دی مشرکانو به د خپلو خدایانو په نومونو باندې څاروي وقف کو او هغه به دی بیا حرام ګڼه د خپلې فایدې دپاره وایي دا منګه د پلاني صیب دپاره منلي دي د هغه نه به هېڅ قسم فایده بیا نه اخیستله حلال څاروي به د بت په نوم باندې په ځان حرام دا ورته چا وي دا ورته شیطان او بیا د تقلید مذموم د بيدینا او بی ایمان مشرانو د تابعداري قباحت الله پاک ذکر کوي تابعداري په دوه قسمه ده یو صحیح ده او بل غلطه ده یو د هدایت ده او بل د گمراهی ده د هدایت تابعداري د نیکانو تابعداري دا مطلوب ده د بدانو تابعداري د گمراهی تابعداري دا حرام ده کم شر غلطی ورپسې زی دا تل حرام کم شر صحیح ورپسې زی دا تل جائز ده تابعداری په نیکه کې جائز ده تابعداری په ګناه کې حرام د آیت کریمه د نن سبا دور چې ځان ته حدیث او بیان داغي دلیل ګرځي د صدور مذهب د مسلمانانو د گمراه ګرځولو د فتوی د پاره وای په قران کې راغلي چې په مذهب باندې چلی چې کوم آیت د مشرکان مبارک راغلي د هغه آیت رالی او په صدور مذهب مسلمانانو بیا چسپان کی دا ظلم کوي کوم شران دي نیکان وی تابعداري کول شي لکه قران کې الله پاک د یوسف علی السلام واقعا با رستوراش ان شاء الله الله پاک ذکر کوي یوسف علی السلام چې جیل کې وو نا خپل ملګری چې وسره کم جیل کې وو هغه ته وی چې ما د خپل پلان نک تابعداري کړې وتبعت ملت آبائی ما د خپل پلانانو تابعداري کړې ده چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام نو مشران نیکانو نو دوی چې زما ګوري هغه مشران دي زاغي پسې روانه چې مشران دي نیکان وي پسې بزي دانه چې چا پسې بزي نه نیکانو پسې بزي بدانو پسې بنځي دا خو عام عقلي خبره سم خبره کې زسړي پسې او غلطه کې مزه کافران غلط دي ذکر دي کار غلط مشران غلط مسلمانان ټیک دي ذکر دي مشران علما دي مجتهدین دي داغي او د دې ډېر فرق دی دې ځکه د آیت کریمه وا بیان چې د تقلید پرد کې پیش کی دا په قران باندې دروغ او بل دا په مذهب باندې چلیدل او تقلید کول دا د مسلمانان د ځان نه کوي چې د خپل پلان لیکنه اوریدلي چې مذهبونو باندې تل پکار دي نا د الله جل شانه حکم دی الله پاک فرمایي ایو الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے مومنان الله فرمایي و زما امنی د پیغمبر امنی او د مجتهدین امنی د الله حکم دی او د مجتهد منلو ته په مذهب چلیدل نو دا مسلمانان چې په څلور مذهب کې ټول دنیا باندې په ټول دنیا کې چلیږي دا د الله پاک حکم مني نو دا نه چې دا گمراه دي او چې څوک ته گمراه وي دا خلک ټیک دي نه څلور مذهب مسلمانان حق دي د دې په مذهب چلیدو حکم الله جل شانه کړی دی چې کوم دی آیت کریمه نه دوی دلیل نسی د دوی دا دلیل غلط دی دا په قران باندې دوی دروغ وي نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الناس اے خلق کلوا تاسخری مما باجدا غسنا فی الارض چی دی پزمک کی حلالا حلال جائز الله دا طرف نه چکم حلال دی او جائز دی هغه خوري طیبا پاک اخوان سره طیبا داس حلال چاغي کې د بل چا حق ني لکه مثال اوس غنم دی ستا او د نیک شریک دی نو دا خو جایز دی غنم خو کلی سیز دی خو چې سره پکې نیک شریک دی نو دا طیب نه دی دا خبیث دی دا پلید دی
پر دیدی خپل اخرى خپل با اخری پر دی خپل مالک ته ورکی او کتاب په قبضه واچو نګر چې غنم پاک سیز دی استاد پردا جایز دی حلال جائز حلال طیبا پاک دسنا هر قسم خرابین ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د طریقو د شیطان ومنه ولی انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان ستاسو د پاره کار دشمن دی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء یقینا دا شیطان تاسو ته حکم کوي بالسوء دا گناہ چکیږي په تنهایی کې والفحشاء او دا گناہ چکیږي په اجتماع سره یا بالسوء دا گناہ چاغا قولی وی د وینا سره تعلق ساتي والفحشاء او دا گناہ چاغا عملی وی د عمل سره تعلق ساتي یہ تاسو دا ذکر کوي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا حکم کوي تاسو وایي د الله پاک په الله باندې هغه چې تاسو ته پته نه لګي د خپل طرف نه حلال حرام کوي دا رته شیطان وي چې الله حرام کړی دی حرام وایي ما او چې الله حلال کړی دی حلال وایي ما واذا قيل لهم اتبعوا او هر کله چې ویل شي دي مشرکان او کفار ته چې تاسو تابعداري وکړئ ما دا کتاب انزل الله چې الله پاک نازل کړی د قران تابعداري وکړئ قران ومني قالوا نويدا کافران بل نتبع ننمون دا قرآن تابداری نکو بلکہ منگا تابداری کو ما دا غدین الفینا علی آبانا چی منگون دیری پاغی باندخ بل پلاران پا عبادت داغی بس زمان پلان نکا چی کم عبادت کو بس اغیب پسیزو قرآن پسینجو گور دیجے کہ احکارا مسئلہ دادا چی دا کافران وی قرآن پسینجو او سلور مزو مسلمانان د دې آیت مصداق نه دي ځکه سلور مزو مسلمانان قرآن پسې خو په خپل نه پیږي د خپل مشر مجتهد پسې دي او مجتهد چې وتر قرآن کم وضاحت وکي لوی عالم مجتهد نه هغه پسې دي نو د قرآن تابعداري دوی کوي او کافرانو نه کولا دې چې د کافرانو هغه مسله بیان د مسلمانانو نه ده اولو کان آباؤهم اگر چې پلاران د دې مشرکانو لا یاقلون شیئا عقل نلرو د هیڅ چیز دین کې پسند پیړ ولا يهتدون او ندیر لا رقم دن کی هدایت او حق طرف تا نه پکې عقل لارانو کې او نه پکې هدایت او دیو پسې بیا روان دي دې کې سلور مذهب مسلمانان باندې دا نه لګي ځکه د سلور مذهب مسلمانان چې کوم امامان او عقل مند اخو علماء اخو مجتهدین لوی مسلمانان او عالمان او اغي په هدایت باندې او ټول مسلمانان اغي په هدایت منی نو دا د تقلید مذموم رد د تقلید محمود رد نه دي د سلور مذهب مسلمانانو په دې کې رد نشته ومثل الذين كفروا او مثال کسان چې کافران دي کمثل الذي پشان دا کس ينعقو چغا اوازونه کی بما باس لا يسمع چغا نوري ساروي ساتل غي ته چغوي الا دعاء و نداء مگر آواز او بلنا صرف دومره پیږي چې سراته دا مالک وي نور نه پیږي چې دا مالک به څه خبرې کوي د قشان دا کافران دي خپل خدایانو ته چغي وي نو په سم نه پیږي دا بوت چې دا څه شي دي ماته وي د ساروي پشان دا کافران سم دا کافران کان دي د حق نه کافران کان دي سم خبرې نه وي بوک من دي ګونګیان دي د حق نه سم خبرې نه کوي هم یون دي لاندري د هدایت نه فهم لا يعقلون تصديع عقل نلل يا أيها الذين آمنوا مؤمنان كلوا تاسو خري من طيبات ما رزقناكم د پاک رزق چې موږ درکړي تاسو ته واشکروا لله تاسو شکر وباسي د الله پاک ان کنتم اياه تعبدون کچره تاسو خاص د الله پاک عبادت کوئ تو حلال پاک خورئ او د الله پاک شکریا ادا کړئ واخر الحمد لله رب العالمين